الرحمن الرحیم زما انتہائی قابل احترام سامعین، خصوصاً د جماعت اشاعت توحید و سنہ ضلع کرم ایجنسی مسلمانانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د جماعت اشاعت توحید و سنہ د ضلع کرم ایجنسی بحیثیت امیر ستاسو ټولو په خدمت کې یو عرض پیش کوم. د جماعت اشاعت توحید و سنہ د ضلع کرم ایجنسی ناظم اعلی زما سره ناست دی. الحمدلله اشاعت توحید و سنہ په هر دور کې د هر ظالم خلاف جدوجہد کړی دی او د هر مظلوم مرسته یې کړې ده او اوس به هم کوي او آینده لپاره به هم انشاءالله العزیز اشاعت توحید و سنہ د هر ظالم خلاف او د هر مظلوم مرسته کوي انشاءالله. خو زه به حیثیت امیر یو گزارش کوم د خپلو ټولو جماعتي نظریې ملګرو نه چې څومره زمونږه د اشاعت توحید و سنہ د جماعت سره تعلق لري او زمونږ د نظریې موافق خلق دي. زه د هغوی نه یو گزارش کوم چې زمونږ موقف به هغه وي چې زمونږه د جماعت موقف وي او زمونږ د جماعت موقف به هغه وي چې زمونږه امیر محترم قائد انقلاب قرآنی شیخ ابن الشیخ قائد اشاعت توحید و سنہ حضرت علامہ محمد طیب طاہری حفظہ اللہ بیان کی. دا به زمونږه د جماعت موقف وي او د دین علاوه چې څوک هم زمونږ د جماعت په نوم باندې کوم موقف بیان کی هغه به زمونږه موقف نه وي او هغه سره زمونږه اتفاق نشته. لہذا مونږ د جماعت په سطح باندې په کوم ځای کې اقدام کوو نو هغه به مونږ د خپل امیر محترم په جاری کرده هدایتو باندې کوو چې کوم هدایت هغه مونږ ته جاری کی مونږ به په هغه هدایتو باندې مخکې قدم دو. د امیر محترم نه علاوه که نور څوک هر څه وایي د هغې موافق عمل به مونږ نه کوو. دا زما ټولو کارکنانو خصوصا د کرم ایجنسی د اشاعت سره منسلک چې کوم خلک دي هغوی ته زما اپیل دی. والسلام.